رحیم. انشاءاللہ کوشش کوو چې په نن او سباله دا درس ختم کو دا مسله به راټوله شي بله به شروع کو. صحیح ده؟ مختصرا تاسو سنت و لغتن اصطلاحا دارنګې د حدیث او د سنت و علاقه دارنګې د سنت و اقسام او خبره دې ځای ته را رسېدلې وه چې د حجت د سنتیت من القرآن یا حجیت الحدیث من القرآن دا ذکر شوی. سو آیاتونه ذکر شو. نن په دې باندې س احادیث مبارکه ذکر کو، س اقوال د سلف ذکر کو، او بیا ان شاء الله تعالی مکان السنت من القرآن چې آیا د سنت د قرآن د کم خدمت د پار راغلی دي او آیا د سنت مستقل علاوه د قرآن نه څه مسائل داسې شته دی چې هغه قرآن نه دي ذکر کړي او احادیثو ذکر کړي، او مستقلا څه مسائل هم داسې شته دی چې هغه احادیثو ذکر کړي دي، قرآن هغه نه دي ذکر کړي. او بیا جنابه آخری به دا ذکر کوو چې سوالات او جوابات وارده په دې مسله باندې د منکرینو سوالات او انشاءاللہ د هغې به جوابات کوو، او په آخر کې حکم د هغه انسان چې کم تارک سنت دی د هغه حکم سره په هغې به اقوال د سلف او د علماء ذکر کو او دا مسله به انشاءاللہ تام کو. نن په دې باندې احادیث مبارکم په دې باره کې ډیر دي، تاسو ته صرف چې یادولی شئ او په ضبط کې راوستلی شئ هغه یو دا دی. خجی اولنی حدیث دی او دا نقل کړی دی سنن ابی داود و سنن ترمیزی، مسند احمد، مستدرک د حاکم، دی ټولو کتابونو دا حدیث ذکر کړی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قولو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ هل عسى رجل یبلغه الحدیث عنی. خجی یبلغ الحدیث عنی چې هغه تبا الحدیث هغه تبا ورسیږي حدیث زماره طرفنا. الحدیث عنی وهو متکئ علی اریکته د بتکیا وهلی وی په خپل پالنګ باندې په خپل تخ باندې فیقول بیننا وبینکم کتاب الله. هغه به وایي چې زمونږ او ستاسو په میز کې د الله کتاب کافي دی. فما وجدنا من حلال استحللنا، کم شی چې مونږ په قرآن کې حلال موندلی مونږ به هغه حلال ګڼو، وما وجدنا فیه حراما حرمناه. نبی علیہ السلام فرمائی یاد اوساتی واور انما حرم رسول الله کما حرم الله. دا ټکی دا به سره یاد کئی چې انما حرم رسول الله کما حرم الله. یاد اوساتی انما حرم یقینا هغه چې نبی علیہ السلام دا غي حرام والے بیان کړی دی یا نبی علیہ السلام حرام کړی دی هغه چې کما حرم الله دا غي دغه داسې حیثیت دی لکه څرنګه چې یو شی الله حرام کړی وي. نو که حدیث او سنت حجت نوی نو جنابه د حرمت د نبی علیہ السلام با ولې پشان د حرمت د باری تعالی ګرځېدلی، حرمت د احادیثو چې پشان د حرمت د قرآن ګرځي. نو ځکه چې د حدیث و سنت مستقل حجت دی. په بل روایت کې راځي الا انی اوتیت القرآن ومثله معه، خبردار یقینا ما د قرآن راکړی شوی دی په مثل د دې باندې دې سره نورو. د دې په مثلیت چې کم دی مانا په حجتیت کې پشان د قرآن باندې یا چې څومره قرآن دی دومره په وضاحت کې احادیث هم راغلی دي. نو مثله مثلیت فی الحجتیت
مانا احادیث هم د قرآن پشان حجت دی. الا یوشک رجل شبعان علی اریکته، قریب دا چې یو سړی شبعان فعلان وزن دی صيغه د مبالغه راځي چې ډیر موړ بی سم سرب بی او دی سټ به راسي موړی نیولې وي هغه په خپل هغه مطلب اکثر منکرین د احادیث چې کمینه به مالدار وي او روافض او شیعاګان هغه په دې مالونه خو نه مالدار وي بس تکیاګانی وي او بس خوراکونه وي په خپل پالنګونو باندې په تختونو باندې ناست وي او هغه بسوي ما وجدتم فيه فعليكم بهذا القران سبوي خلقو ته په خپل پالنګ بناست خلقو ته بوي چې علیکم بهذا القرآن اے خلق تاسو له دا قرآن کافی دی. فما وجدت فيه من حلال فحلوه، سمجھ پر قرآن کې حلال امندل ناغه حلال وګڼئ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، او سمجھ په دې کې حرام امندل ناغه حرام وګڼئ. پوه شوي؟ الا لا يحل لكم الحمار الاهلي، نبی علیہ السلام وی خبردار قرآن کې ردی حرمت نشتا. حضرت ویمت چې په سنت کې حمار اهلی حمر اهلیه کورنی خریو خو زنګری دی چې په ښکار تولی داغه حکم جدا دی. حمار اهلی چې کم دی نو دا تاسو باندې حرام دی، ردی حرمت قرآن کې کم دی. دا خو حدیث بیان کو نبی علیہ السلام وی قرآن په حرمت او حلت کې احادیث تا بیان تا داغه تفسیر تا دارنگ داغه مستقلن سم مسائل تو شریعت سنت تا محتاج دے پاگے کے سنت تو شریعت محتاج دے. او جناب دا خوی او خصلت دا اللہ دی معافیو کی دا ډیر په مونږ کې مراغله دے. چا کې راغله دے؟ مونږ کې راغله دے. شیخ ویسا رحمه الله فرمایل چې ګوره مونږ ته بار بار داسې چې دا مسله بیان کوي د احادیثو د حجتیت مسله بیان کوي د احادیثو شان بیان کوي حجت د سن ولی ډیر داسې دي که نه چې هغه هم دغ ټکي وایي چې بس دا قرآن کافي دی که نه، دا قرآن کافي دی که نه، بس چې قرآن کې سراغلي بس هغې باندې نور چې حدیثو مدیثو ته څه دی کې ضعیف دي دي کې موضوعي دي دا خو د رافضیانو خبره ده، دا خو د شیعګانو خبره ده، دا خو د کافرانو خبره ده. او زمونږه داسې ناپویا چې هغوی وایي یاره بس قرآن کافي دی، نو قرآن کافي دی دې ټکې چې د دوی چې دی مقصد په دې باندې غلط دی. کله وایي زه په قرآن چې پوه شي نو بس دا ټول احادیثو محادیثو ته ضرورت نشته دی. دا خبره غلطه ده. قرآن کافی دی، دا ټکې د دوی نفس ظاهر کې صحیح کاری دا خطرناک ټکې دی، دا سره دا خطرناک ټکې دی د دوی نه دوی مقصد غلط دی. مقصد کلمت حق ارید بها الباطل، دا هغه کلمه دوی خپله کړې ده چې په دې ټکي باندې ظاهر کې خلکو ته یو شو ورکوي او دوی په مقصد لوی باطله خبره ده. نو قرآن هغه چې دی څنګه چې قرآن په خپل ځای باندې کافي دی، احادیث چې کوم دی په هغې کې مستقل څه مسایل داسې راغلي دي چې هغه قرآن مجید کې د هغې مثالونه به ذکر کړي چې هغه قرآن نه دی ذکر کړي. دا هم چې دی شرع ده، وحی غیر مطلوده خو دا هم شرع ده. شرع تامیږي په قرآن او حدیث دواړه باندې، نه حدیث ځان له مستقلا شرع ده او نه قرآن ځان له مستقلا دا مستقله مبین شرحه چې په هغې باندې انسان عمل وکړي او پوره تام مبین وي، دا نه ده. د احادیثو د هغې سره کله حیثیت د تفسیر وي، کله حیثیت د تبیین وي، کله حیثیت هغه به موږ ذکر کړو چې د سنتو د قرآن سره کم تعلق دی هغه به ذکر کړو. نو یو دا حدیث شو چې لا یحل لکم الحمار الاهلی، نبی رسول یو دا ټکی شو چې انما حرم رسول الله کما حرم الله، بل دا دی چې لا یحل لکم الحمار الاهلی وکل ذی ناب من السباع. بل روایت داسې ذکر کړی چې لا عارفن الرجل منکم یاتیه الامر، تاسو نه داسې سړی زه ونه پیژنم او دې نه وینم چې هغه ته یو خبر راشي ما هغه امرت به او نهیت عنه چې ما په هغې امر کړي یا ما تې منع کړي،
وهو متکئ علی اریکته، دو په خپل پالنګ او په خپل تخت باندې خو تکیا لګولي او دی په یقول ما ندري ما هذا، دا حدیث مدیث نه پیژنم، دا لسی شی دی، ما ندري ما هذا، دا چې کوم نه پیژنو سبب وایي بس عندنا کتاب الله ولی هذا فيه، موږ سره قرآن شته، دا خبره په قرآن کې نشته. نو ډېرې خبرې داسې دي په شریعت کې چې هغه قرآن کې نشته خو شریعت دی. نو پته لګي چې سنت حجت دی، که سنت حجت نه وي نو نبی علیہ السلام به دا کلام نه ذکر کولی. ته چې مسلمان ځان ته وایي نو هغه به د نبی علیہ السلام دې کلامونو ته ګوري چې دا الفاظ چې بس صرف او صرف قرآن کافی دی، حدیث مدیث نشته، دا د مسلمان ټکی نه دی. دا خبره چې بس هذا عندنا کتاب الله، موږ سره دا الله کتاب دی ولیس هذا فی، دا حدیث په قرآن کې نشته، دا د مسلمان خبره نه ده. ډېرې خبرې په حدیثو کې وي، قرآن کې هغه نشته دی. هغه استنباطات او اجتهادات او د لارې نه تعلق هغه چې کوم د معاذ رضی الله تعالی عنہ نو هغه خبرې هغه جدا دي، هغه د استنباط او د اجتهاد. خو دې چې کومه خبره زور ورکوي وایي په تشریع کې او په احکامو کې صدر چې مستقلا هغه په احادیثو کې ذکر دي، په احادیثو کې هغه ذکر دي. نو دا یو حدیث بل حدیث، دا په یو حدیث کې لکه درې قسمونه شو او خبرې شولې. دویم عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما منقول دی کنتو اکتب کل شیء اسمعه من رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی ما به هر هغه خبره لیکله چې کوم به ما د نبی علیہ السلام نه اوریدله. نو اريد حفظه، ما ردی اراده وا چې زه دا یاد کما. نو فنحتنی قریش، نو زه قریشو منع کړم. وقالوا لا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله، هر شی چې تا د نبی علیہ السلام نه اورېده هر شی لیکي. او حالانکه او رسول الله بشر یتکلم فی الغضب والرضا، او نبی علیہ السلام خو انسان دی، کله په غصه کې یو خبره وکړي، کله په خوشحالۍ کې یو خبره د خولې نه زیاتي وځي. نو هره خبره ملیکا. وایي زه قریشو او ځینې خلکو منع کړم چې کله نبی علیه السلام ته دا خبره فذکرت ذلک لرسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي دا خبره ما نبی علیه السلام ته وکړه چې د هر لیکلو نه په غصه کې په دې کې زه منع کړم. نبی علیہ السلام فاومع باصبعه الى فمه، نبی علیہ السلام په ګوته باندې خپلې خولې ته اشاره وکړله او بیا فرمای اکتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا الحق، اکتب لیکه هر خبره د مالکا، فوالذي نفسي بيده که هغه غضب وي که د رضا وي، فوالذي نفسي بيده زما په هغه ذات قسم وي چې زما ساده هغه په لاس کې ده، ما خرج منه الا الحق، د دې خلې نه به نوځي مگر حق خبر وځي. نو که سنت او حدیث حجت نه وي نو د مطلقي کتابت اجازت به نه وي، لیکن د تالیه باطل، د مطلقي کتابت اجازت خو شریعت ورکړی دی د نبی علیہ السلام هر خبره. بل حدیث دی الا انی اوتیت القرآن، د دې صرف تفصیل کړی دی چې اوتیت منه. نو امام خطابی ذکر کوي چې یو هذا يحتمل وجهین، یو معنی دار چې اوتی من الوحی الباطن غیر المطلوب مثل ما اوتی من الظاهر المطلوب، دویم دار چې اوتی الکتاب وحیا یتلا و اوتی من البیان مثلا، ما ته هغې په بیان د هغې په مثل راکړی شوی. بل حدیثو فرض الله علی امتی لیلة الاسراء 50 صلاة، الله چې په زما په امت باندې 50 منځونه فرض کړي. فلم ازل اراجعه، زه همیشه وم چې ما د الله سره مراجعه کول حتی جعلها 5. نو څوک چې احادیث نه مني دا په احادیثو معنا په مراجعت د نبی علیه السلام باندې د 50 نه 15 ته راغلي دي. نو څوک چې حدیث او مراجعه او مکالمه د نبی علیه السلام حجت نه وي نو هغه د اول فرضیت باندې عمل کوي چې هغه فرض الله د الله په کلام کې مان لوح محفوظ کې 50 منځونه، یعنی په هغې باندې عمل کوي. 50 منځونه د ورځې کوي، 15 دی نه کوي. د 50 نه 15 دا په مراجعه د نبی علیہ السلام ګرځېدلي
او مراجعه د نبی علیہ السلام حدیث او سنت دی نو سنت او حجت دی او چې څوک یې نه مني نو هغه بیا 50 منځونه کوي. دارنګې بل دلیل چې دا سنت او دا حدیث حجت دی ډیرو ځایونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د یو خبرې تپوس شوی وي او په هغه ځای کې نبی علیہ السلام چپ پاتې شوی وي تر دې پورې چې وحی راغلی ده نو نبی علیہ السلام جواب ورکړی دی. د هغې بیا د ګڼ مثالونه ذکر کړي دي چې نبی علیہ السلام یو کارته وفرمایل چې اخوف ما اخاف علیکم زه ډېر